مینوالو دلته کې یو درې څلور قبرونه دي او هغه داسې قبرونه چې ډېر زیات پخواني قبرونه دي، زاړه قبرونه دي. او په تېره که موږ تاسو وګورو جي دلته کې په دغه قبرونو سره یو قبر داسې دی چې هغه دلته یو ملنګ دی، هغه پکې جي ځان ته یو خانه جوړه کړې ده. یو بسم الله توکلت علی کیمرامین صاحب آیت کرسی په ځان چوف کا مونږ به جی کوشش کوو. ملنګ صاحب اوده هم دی، بهرحال اجازه هم ترې نه راغشته دی. یا الله ته مدد شي مونږ سره. کیمرامین صاحب تاسو خیال سره راکوشئ. السلام علیکم ډیرو خوږو مینوالو، زه جاوید افریدي یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د نیمې شپې حاضر شوم د صدیق افریدي افیشل پیج نه. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه پیج موږ تاسو سره ډیر زیات خوندور پروګرامونه شیر کوو. امید ساتم تاسو به ضرور خوښوئ. په دغه لړ کې نن موږ بیا راوتي یو هڅه مو کړې ده، یو کوشش مو کړی دی. مینوالو نننی پروګرام زموږ د نورو پروګرامونو په نسبت باندې ډیر زیات مختلف دی او لږ شان د خوف هم دی. مینوالو په دغه کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا جي دلته یو دشته ده، یو بیابان دی، دلته جي نږدې کورونه هم نشته. مینوالو دلته کې یو درې څلور قبرونه دي او هغه داسې قبرونه چې ډیر زیات پخواني قبرونه دي، زاړه قبرونه دي. او په تېره که موږ تاسو وګورو جي دلته کې په دغه قبرونو سره یو قبر داسې دی چې هغه دلته یو ملنګ دی، هغه پکې جي ځان ته یو خانه جوړه کړې ده، یو سورې ځان ته. مینوالو د نن پروګرام کولو غرض او مقصد زما صرف دا دی چې زه تاسو ته داسې یو انسان ښیم که چېرته موږ تاسو وګورو نن سبا جي د ماښام نه بعد هم څوک په مقبره کې نشي تللی او دا جي د زړو قبرونو سره او بیا دشته جي بیابان او دا جي د قبر سره جوخت نږدې د یو خانه جوړه کړې ده، لاندې پکې ژوند تېروي. مینوالو پروګرام تاسو ما سره ضرور وګورئ، خبرې ډېرې دي خو په مختصر شارټ وخت کې به تاسو سره دا پروګرام راغونډوم. ملنګ نه به جي تپوسونه کوو چې آیا ته په کوم غرض باندې راغلی او ته دلته دا ژوند تېرې ستا مقصد څه دی. او دا پروګرام کې به ضرور تاسو موږ سره جي دغه لاندې اتخانه هم ګورئ، بره جي قبر دی، لاندې ته اتخانه ده، درې څلور قبرونه دلته نور هم دي، نږدې کورونه هم نشته. شپې دلته کې جي ناوخته ټیم دی او د ژمي موسم دی، اوږدې شپې دي. مینوالو بره کیمرامین صاحب ته خواست کوم دا جي اوچته باندې یو قبر دی، یو مزار دی، ورسره بیا خوا درې څلور قبرونه نور هم دي، دشته هم ده، بیابان دی، نږدې کورونه هم نشته. دا جي دغه ملنګ زندګي دا دلته ژوند تېروي، شپې تېروي، خپل وخت جي دلته تېروي. ملنګ سره به جي موږ د ملنګ د ژوند حوالې سره هم خبرې اترې کوو. دا جي تاسو کتلی شئ دا د ملنګ چې کله راننوځي دا شاته تاسو کتلی شئ ټول جي خپل ګیټ یې په ځان ته جوړ کړی دی. دا د ملنګ چې کوم جامې دي، فیزار وغیره هر یو شی پروت دی. مونږ به کوشش کوو لاندې به کوزیږو، ډېر زیات مشکلې سره به کوزیږو چې ګیټ دی مونږ کوله وکړلو. تاسو جي دا ګیټ ونیسئ. دا جي بسم الله توکلت علی کیمرامین صاحب آیت کرسی په ځان چوف کا مونږ به جي کوشش کوو. ملنګ صاحب اوده هم دی، بهرحال اجازه هم ترې نه راغشته دی. یا الله ته مدد شي مونږ. کیمرامین صاحب تاسو خیال سره راکوشئ. مینوالو ډیر زیات د خوف او د یری ځکه دی چې کیمرامین صاحب ماته دا خبره وکړه چې د ماښام هم څوک مقبره کې دیره کې تللی نشي. او دا ملنګ جان د جي زړه راکته دی. ملنګ جان صاحب د ټولو نه اول تپوس د نه دا کوو چې دلته ستاسو څومره ټیم وشو چې دلته تاسو یاریږئ نه؟ دلته یاره بس یو الله نه بکار ده، نور بس نه یاریږي. بالکل یک تنهایی، ځکه چې موږ راکوزېدو دلته فلحال موږ سره د کیمرې یو لیټ شته، تا سره خو لیټ هم شته؟ لیټ نشته، همدا تیاره کې پراته یو. دویم تپوس د نه ملنګ جانه دا کومه چې دلته ته خپل شپې سبا کې په کوم غرض ستا څه مقصد یا څه دپاره داسې ته خلک نن سبا ډېر زیات که نه مخکې لاړه، ډیجیټل زمانه ده، خلک ډېر په مخ وړاندې جي روان دي. تاسو دا ساده ژوند د دې څه مقصد؟ بس که محلونه جوړ کړي دا وتا نه پاتې او دا ساده ژوند به زموږ نبي پیغمبر علیه السلام خوښ کړی، موږ یې خوښوو، هغه په سنت طریقو باندې روان. بالکل همدا د مقصد دی چې مطلب دغه قبر ته موږ روان یو. دې قبر له موږ زو دا هم لا نصیب شي لا به نصیب هم نشي.
سیاره پیریان جنات وغیره یا نور داسې ځناور جانور داسې سیاره تا محسوسه کړې ده څه داسې واقعه تا باندې تېره شوي وي داسې څه موږ سره شریکه تا په دې دوران کې ډېر زیات بار ملکونو کې هم خلک ګوري او داسې څه موږ سره چې تاسو باندې راغلي په ژوند کې نور یاره مې رسم نشته بس چې باران رواني بس د هغې والا هم دلته کې پیشوګانو په شکل کې ټول ناست دي بس د باراني کس بیا نه پرېږدم بیا باران کې نه پرېږدم باراني کس میناوالو د ملنګ جان خبره تاسو واورېده ملنګ جان وایي چې کله باران وریږي نو دلته د پیشوګانو په شکل کې جنت باقاعده دلته راځي تاسو ولا مطلب دغه ورکوئ چې موږ ورته کې دلته کښېنې بس سیټ ته ناست یو موږ خپل سیټ ته پراته تاسو خو فضابۍ نه یا رول یا فضابول نه کوي موږ سره باقاعده تاسو سره آمنے سامنے چې ملاقات مختلفو جانورو په شکل کې د باران علاوه نور داسې خو جی که تاسو ملنګ جان صاحب خیال وکړئ دشته د کورونه هم نشته یو بیابان دی بیا تا سره خوا یو دوه درې قبرونه نور دی او دا دې خوا سیټ باندې جي تاسو سره غټ قبر دی او دلته کې بس کېدی شي چې کوم لاش پروت وي نو تاسو دا نه محسوسوئ چې یاره یا مقبره کې دیره کې خامخا سړی یریږي تاسو بیخي تنها پروت یې بس موږ دا کوشش کوو موږ وایو چې موږ دې ځای به باسې موږ روان یو بس د مخکې نه پکې ځان بلد د مخکې نه ځان بلد همدا مې غرض دا پیغام ورکوم چې د خپل نبي په لاره باندې لاړ شو دا بس قبر د دې نه د بهتر وړي کیمرامین د لیټ بند کړي او دا تیارې دې وګوري دا خو لاس معمولي تیارې به چې هغه تیارې به څنګه کیمرامین صاحب ته خواست کومه دغه ملنګ جان چې کوم ژوند دي تاسو د تصویرانې لګولي دي ډېر زیات جیبه ستورې خورې دي دلته کې بس یو ورکوټې شان کمبل دا ورسره یو بالښت یې لاندې زما خیا بشتره هم نشته دی کیمرامین صاحب ته خواست کوم دا پکې چټایي ځان ته غوړولې ده دا کینچي بس لږ شان سامان میناوالو موږ به بیا خیجو او کیمرامین صاحب ته خواست کوم خپل پروګرام راغونډو پروګرام نه لږ شان سیوا هم شو ملنګ جانه په پاک الله دې سپارو الله تعالی دې کوم مقصد چې تا مطلب رانیولې دی الله دې خپل مقصد کې کامیاب لاره ځکه چې ته په دا مقصد دلته کې وخت تیری چې ما ته ان ټیم الله یادي ملنګ جان موږ ته اجازه راکا میناوالو پروګرام تاسو موږ سره خیره پورې وګورئ کټکوي موږ به واپس جیخیجو او برجی قبرونه هم تاسو ته خایو ملنګ جان راکړه اجازه الله دې خوشاله و آباد لره میناوالو کیمرامین صاحب ته خاص کوم چې په دغه کوم ځای چې موږ راکو شو یو دا جلک تاسو واخلې په دغه بجې مونږ خېجو هغه سورنګ دی بیا خو چې کوم د ادیره د مقبره د برسلور قبرونه دی او بیابان دی او راځي چې موږ سره بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه هاي میناوالو تاسو به زموږ ډېر زیات پروګرامونه کتلي وي خو یقینا نننی چې زموږ کوم پروګرام تاسو ته قسم په الله وخورم چې نن پروګرام کې څومره تکلیف زما کیمرامین ته زموږ دغه ټیم ته یقینا بیا په تیره باندې ما ته راورسېدو نو قسم یې زه تاسو ته وایم چې دومره تکلیف موږ چېرته یو پروګرام کې نه دی کړی او زه به تاسو ته یقیني ویم چې نننی پروګرام ما په دغه غرض باندې وکړو چې موږ ټولو ته چې څوک هم دا پروګرام ګوري موږ ته چې الله را یاد شي کیمرامین صاحب خو اجازه نه راکوي چې بله دا خبرونه ځکه چې دا سنتونه خلاف هم دي د شپې مخبرې د یادونې ته منع دي درې څلور خبرونه بیا اخوا نور هم دي کیمرامین صاحب تاسو ما سره یو 2 منټه لپاره راځئ میناوالو دغه کوم ملنګ جان چې دلته پروت و هغه چې دغه لاندې اتخانه ده او دا چې په اوچته باندې قبر دی کیمرامین صاحب قبر چې تاسو دا کتلی شئ د اوچته باندې قبر دی او لاندې د دې نه ملنګ جان پروت دی میناوالو پروګرام در سره ډېر زیات شیر کوئ ښه کمنټس وکئ پروګرام در سره جي د الله تعالی د رضا دپاره شیر کوئ او د دې نه عبرت هم اخلئ راکړئ ما ته اجازت سره د انور افریدي او سره د اسلم خان افریدي
په پاک الله سپارم هر چېرته چې یو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ پاکستان زنده باد پاکستان پاینده باد والسلام